قرآن مجید موږ او تاسو ته بار بار د جنت ذکر کړی، د جنت تذکره یې کړې ده، د نعمتونو تذکره یې کړې ده، او دا یې دې دپاره کړي چې د مسلمانانو په دې کې دلچسپي پیدا شي، دې سره یې زړه ولګي او د هغه ځای د حاصلولو دپاره کوشش وکړي. ځکه دنیا کې که یو ښایسته ځای موږ او تاسو ته چا وښوده چې په هغې کې به تا ته هر قسمه سهولیات وي، مثال په طور باندې دا موږ ووایو دا یو مثال دی چې اسلام آباد کې کور دی او هغلته بجلی نه ځي، هغلته ګیس دی، هغلته تا ته اسپتال دی، سکول دی، کالج، یعنې د ژوند ټول ضروریات دا به ستا پوره کېږي. هر سړي دا اړه کې راشي یاره کاش دغه ځای کې بس زما هم یو ځای وی چې دا ضرورتونه مې کې پوره کېږي. الله موږ او تاسو ته د جنت ذکر د دې لپاره کړی دی چې ستا زړه دغه طرف ته لاړ شي، ستا زړه دغه طرف ته مایل شي چې دا ځای خو د حاصلولو دی، دا خو حاصلول پکار دي. الله قرآن مجید کې سوره مطففین کې دا فرمایلی چې د مقربینو دپاره به جنتونه به وي، چشمې به وي، شراب به مختوم شراب به وي، ختامه مسک چې د هغوی مهر به د مشکو والی. الله رستو د دغه ذکر نه فرمایلی دي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله وایي دا څومره صفتونه چې ما د دغه ځای وکړل، د دغه نعمتونو او د دغه ځای دپاره دی مقابله کوونکي مقابله وکړي. دنیا دپاره خو موږ څومره مقابلې کوو چې دنیا راته حاصله شي، د رور تربور نه مخکې شمه دنیا کې، او د دنیا دپاره د مقابلې یو میدان دی. بس هر سړی د دې کوشش کوي چې زه د بل نه مخکې شم، او د تکاثر او د ډیروالي سوچ دی ټول. چرته دنیا کې دا یو انسان ونه ویل چې بس دا څه دي الحمدلله بس دا ډیر دي بس، بلکې چې څومره زیات وي د هغې نه نور د زیاتوالي کوشش دی او د ډیرولو کوشش دی. الله فرمایي د دنیا مقابله، د دنیا د څیزونو مقابله دا خو تاسو کوئ، و راشئ د جنت دپاره یو بل سره مقابله وکړئ. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.